أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. دا سورة قرآن مجيد دینم دے سورة الأحزاب. احزاب جمع دا حزب دا حزب ویلیکی کی ڈلیتا او بدی سورت کی هم دا غزوہ احزاب چاگی دا غزوہ خندق هم ویلیکی گی. غزوہ خندق و تذکوی چه دا مدینی منوری نگیر چاپیرا یو کند کنلیوا دا مدینی منوری او دا اہل اسلام دا تحفظ دا پارا ذکر توی غزوہ خندق او مختلف ڈلی او مختلف جماعتنا دا کفارو دا مشرکینو دا قبائلو اغطول راغول شیو او مدینہ منوره باندې اٹیک او چڑھائی کړي وا د مسلمانانو د ختمولو د پاره د خپل سوچ مطابق نو ځکه او تویل کی غزوه الاحزاب نو چې دا هغه غزوه دا هغه تفصیل او واقعه په دې صورت کې راغله دا نو صورت تویل کی سورۃ الاحزاب دا مدنی صورت ده بعد الهجرت نازل شوه ده نو بده کې توحید رسالت او بعد الموت درې واړه مضامین هم دي او اضافی مضمون د جهاد فی سبیل الله هغه به هم دي او خاص کر دغه غزوه چې هغه ته غزوه الاحزاب ویل کی د دې صورت د ماقبل سره ربط داده چې دا هغه صورت په آخر کې الله رب العالمین او فرمایل چې فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون چې بل د دین مخ واړه وا د دې د شبهات او د کوم اعتراضات کوي د دې ته توجه مور کوا او بس انتظار کوو بدی باندې با دا الله رب العالمین هغه حکم راضی چنانچه الله رب العالمین چې کوم حکم د مسلمانانو د ترقی او داغي د تحفظ لپاره راولېګو او الله تعالی فرشتي راولېګل په غزوه احزاب کې هم نو تقریبا 12000 فوج چې گویا کې په موجوده اصطلاح کې دا د نیټو افواج دغه دا ټول قبایل او د عالم کفر خلق راغون شي او مدینه منوره باندې اٹیک کو او مسلمانان به سر و سامانه کې وو. پیغمبر علیه السلام صحابه کرام سره مشوره وکړه چې موږ څه وکړو. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ رائے ورکړه وی زمونږ فارس کې او په ایران کې چې بکله داسې د جنگ موقع راغله او موږ په دې سټیج کې نو چې موږ د میدان ته دشمن ته وځو بیا به موږ داسې کوو چې یو خندق بم کنو د خپل کلی نه چار چاپیرا نو خلق به د خندق نه راپورې کېدې نشو دغه هغه وخت اجازه نه وو باغې کې چې کنه میزایل نه وي خو دغه د توري او د نیزه او زیات نه زیات غشي وو نو په دې طریقه باندې موږ خپل تحفظ کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په مشوره باندې عمل وکړ او صحابه کرام ته اډر ورکړ نو باقاعده د مدینه منورې چې کوم طرفونو ته د دفاع ضرورت وو چې کوم طرفونو ته غرونه وو هلته خو دفاع ضرورت نه خو چې کوم طرف ته غر نه میدانی علاقه وا هلته کې د خندق د کنلو د هغه اډر وشو او صحابه کرام باندې باقاعده فوټواري سره چې کوم د تقسیم وشو چې دا کسان به دونه مقدار خندق دونه جوور دونه پلن دونه تنگ دا به چې کوم نه دا به کني او صحابه کرام باغی کې مشغولو. پیغمبر علیه السلام په خپل بنفس نفیس باغی کې کار وکړو او دا د ولګي حالت او پوزیشن بګې ته رسیدل او صحابه کرامو لمنی اوچته کړي چې خېټو پورې کانی تړلې وي وې زمونږ د ولګي دا حالت ته پیغمبر علیه السلام خپل لمن مبارک اوچته کړل په خېټه پورې دوه کانی تړلې وي نو بدغه به سر سامانه کې اغي چې کوم دنو هغه خندق کنل دي او آخر کار الله رب العالمین فرشتي راولېګلي او یو عذاب راغی په کافرانو باندې د سیلې په شکل کې نو داغي هغه کیمپونه او داغي غټینټونه هغه ټول چې کوم دنو نهست او نابود کړل او کافران هغه په تیخ تبانه او په فرار باندې مجبور شول او الله رب العالمین د مدینه منوره حفاظت وکړو. نو هغه صورت کې الله تعالی وانتظر انهم منتظرون او دلته کې چې کوم دنو د هغه یعنی غزوه الاحزاب کې چې کوم د فرشتو مدد راغله دي نو داغي بیان دي او کافرانو باندې کوم د عذاب شکل جوړ شوی دی نو داغي بیان دي نو داغي صورت آخر کې خطاب پیغمبر علیه السلام ته دی وانتظر انهم منتظرون او د دې آغاز کې امدادي چې اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين د تقوا په مسله باندې باغي باندې پابند پاتې شلګه څنګه چې مخکې نه ته په تقوا باندې قائم نو دغه شان دی باغي باندې قائم او دائم پاتې شه
الله رب العالمین به تاسو ته کامیابی درکړي. او ورسره بعض رسومات د جاهلیت داسې دي چې قرآن حکیم داغه اصلاح کول غواړي، نو داغه بیان هم په دې صورت کې را روان دي. او هغه دا و چې څوک به د چا متبنا و د خلی زوی به ورته وي، نو بیا به د هغه د خځې سره کچره دی به مړ شو یا به ول طلاق ورکړل، نو د متبنا د خځې سره به نکاح نه کولای، بس دا خونګور ده او د نګور سره نکاح نه کیږي. الله رب العالمین د جاهلیت دا رسم ختمول غواړي، ځکه دا د خلی ویلې شوی زوی دا خو په حقیقت کې زوی نه دی، نو چې زوی نه دی ځکه دا خپل پلار شته، دا خپل نسب شته. نو چونکه زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام متبنا ګرځولې وو او خلق واغت زید ابن محمد وی، نو الله رب العالمین دا هغه رسم اصلاح کول غواړي چې هغه ته زید ابن حارثه وایي او خپل پلار ته داغه نسبت کوي. او بیا پیغمبر علیہ السلام ته الله دا حکم وکړو چې حضرت زید چې خپل خځې له طلاق ورکړل حضرت زینب بیبي لره، نو پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک وی چې ته په نکاح باندې واخله. او بیا الله پاک په اسمانونو باندې داغه نکاح وتړل. مخالفین ډېر هنګامې وکړي او ډېر پروپاګاندا وکړي، عجیب پیغمبر دی، نعوذ بالله د زوی خزه هم په نکاح باندې اخليغه. لیکن الله رب العالمین د پیغمبر علیہ السلام په ذریعه سره د جاهلیت دغه دستور ختم او د جاهلیت دغه رسم او رواج دغه خاتمه وشوه، نو دغه بیان هم په دې کې شته. الله رب العالمین فرمایي لکه یو سړی دی او هغه خپل خزه ته وی چې انت علی کظهر امي، خزه سره زهار وکي وی ته په ما داسې لکه د ما د مور شه، نو الله تعالی وی چې حقیقتا خدا دغه مور نه جوړیږي، صرف د خلی خبره ده، حقیقتا دا د هغه مور نشوه. نو په جاهلیت کې دا او چې چا به زهار وکړو نو دا په طلاق تصور، نو دا خزه په د باندې حرام و. الله رب العالمین فرمایي چې دا خبر هم داسې نه ده، بلکې انت علی کظهر امي ورته وی، نو دې اوس کفاره ورکړي، او چې کفاره ورکړه نو دا د خزر در پر حلاله ده. نو د خلی په وینا سره یو خزه چې کوم دنو هغه مور کیږي نه، نو الله تعالی فرمایي د قرنګ د خلی په وینا سره یو پردې الک چې دې هغه زوی کیږي نه، نو چې هغه زوی نشو نو دا هغه خزه هغه انګور نشوه. نو دا د ځان نه د جاهلیت روایت دي. یا بعد خلق ووي وې د فلان کی په سینه کې دوه زلونه دي، کله به پیغمبر علیہ السلام یادو وې د دې چې دي دوه زلونه دي، ها وې مونږ سره په یو ځل باندې خبرې کوي او خپل ملګرو سره په بل ځل باندې کوي. او کله به جاهلیت کې خلق خپل ځان یادو، لکه یو کا جاهلو ناغوي وې زما دوه زلونه دي، ها او هر یو ځل ماته په دې خبره باندې گواهی راکړي چې د پیغمبر علیہ السلام دا مجلس او د پیغمبر علیہ السلام دا تعلیم چې ده نعوذ بالله ودا غلط ته، ها ځکه زما هر یو ځړو وې د دنه پوهه دی. الله تعالی فرمایي دا ټول درو خبره ده، د خلی په وینا سره چې دما دوزلونه دي الله وی د جازلونه دوکیږي نه، ها الله خپل خلی هم کنټرول ساتي او خپل جبه داغه چې کوم دنو هغه حفاظت کوي. نو هغه د جاهلیت هغه رسمونه الله رب العالمین داغه ازاله کوي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله، اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو ویریګه د الله رب العالمین، اتق الله یعنی دم علی تقواه، تر الله په تقوا باندې همیشه پابند پاتې شه، لکه څنګه چې اوسه پوری په تقوا باندې نو همیشه لپاره په دې باندې پاتې شه. هغه دا داسې ده اهدنا الصراط المستقیم. نو یو سړی ولی الله دی، یو سړی نبی الله دی، او هغه د الله نه درخواست کوي خدای ماته هدایت وکړي، نو معنا دا په هدایت میټینګ پاتې کې ښه. نو دې مطلب هم دا چې دم علی تقواه، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، او تتابعداري مکو د کافرانو او دارنګ د منافقانو. دې سازشونه کوي وګوروي د زوی خزه په نکاح باندې واخسته، الله تعالی وی لګیا وي ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك، او تتابعداري کوي پیغمبر علیہ السلام د هغه قران چې داغي وحي کولې کیږي په طرف ستا باندې د جانب د پروردگار ستانه په تحقیق سره الله رب العالمین په هغه باندې چې عمل کوي تاسو هغه لپاره خبردار دی. وتوکل علی الله، او باور کو په یو الله رب العالمین باندې، او کافی دی الله رب العالمین کار ساز تا د پاره. دا داغي رسوم د جاهلیت الله تعالی د فقې.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندی ګرځولی الله رب العالمین د یو سړي د پاره دو زړونه پاغ خېټه داغه کې چې دا کوم کافر دا خبره کوي دما دو زړونه دي او هر یو زړه ماته گواهی راکړي چې پیغمبر علی السلام په غلطه ده الله تعالی وی لور دو زړونه شته نه څنګه تا ته گواهی درکړي دا خبره هم خطا ده دا صرف د خلی خبره ده نو حاصل دا دی چې په یو خېټه کې دو زړونه نه ځایږي نو الله تعالی فرمایي په یو زړه کې ایمان او کفر هم نه ځایږي او په یو زړه کې هدایت او ضلالت هم نه ځایږي یا به سړی هدایت یافته او یا به سړی گمراه او یعنی ضلالت ولوي وما جعل ازواجكم اللائي او ندی ګرځولي الله رب العالمین تاسو هغه بیانې ظاهرون منهن چې تاسو زهار کوي دا غي سره نو الله هغه ندی ګرځولي امهاتکم دا جعل د لپاره مفعول ثانی دی ندی ګرځولي الله رب العالمین هغه مين د تاسو په یو سړی شل پیری موي انت علیا کظهر امي تب ما داسي لکه د مور شاه نو جاهلیت کې چې بچا د خلینو دا خبره وته نو دا خذ او بد طلاق وا دا بد حرام وا ځکه بس مور شو او مور سره خو بیا چې کومو نکاحي ژوندۍ نه تیریږي الله رب العالمین فرمایي د خلی په دی وینا باندې دا خذ مور کیږي نه دومره د کفاره په لازمه شو د بیهوده خبره کړې ده نو کفاره به ورکړي دا غي نه بس بیا خپل ازدواجی تعلق ساتي او غدرې ما خبره وما جعل ادعياءكم ابناءكم او ندی ګرځولي الله رب العالمین دخلي ویل شي زامن استاسو ابناءكم یعنی ابناءكم حقیقتا هغه په حقیقت کې استاسو زامن کیږي خو نه په خلی باندې اړو زوی ورته وی دا زما زوی دی نو دغه حقیقتا زوی نشو چې دې زوی نشو نو دا خزا هغه انګور نشو ادعیا جمع دا دعی او دعی ویل کیږي متبنا تا لیپالک مو بولا بیٹا پخلی باندې هغه ته زوی ویل دي وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم لکه حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ نو دې چرته چا د خپل علاقې نه راوسته وو او به په زور باندې دا ثابت کړو چې دا زمون غلام دی به مکه مکرمه کې خرڅاو نو حضرت خدیجه بیبي دی واخسته او چې کله د رسول الله مبارک سره داغه نکاح وشو نو هغه دا غلام پیغمبر علی السلام لا ورکو ودا متا ته هیبه کو نو بدل پیغمبر علی السلام غلام آخر کې خپل مور او پلار او خپل خلق ور باندې ګرځیدو آخر چا ته پته ورکړه چې مکه مکرمه کې ده نو راغی د پیغمبر علی السلام سره هغه ومنته نو پیغمبر علی السلام ته وی چې حضور دا زمونږ زوی دی او مونږ یې بوتل غواړو که ستا اجازه دي دا غلام نه دی خو بس خلکو په زور باندې غلام کړی دی نو پیغمبر علیه السلام وی ته خو څه نه واما البته دنه تاسو کې چې دې زی او تاسو سره پتلو باندې راضي وي نو بس لاړ دي چې ما ته اجازه ده او کته نزي نو بیا په جبر باندې هو څو بوتلې نشي هغه نه تاسو کوم نو هغه ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت او داغه ملګرتیا نه پرې دمه لار سره لانړو او ورته وی د بدل تر پیغمبر علیه السلام سره لارې ورته وی لک سوچو کا دلته کې د غلامۍ ژوندۍ ده پردې غلامه او ته غلام نه ته اصل سړی حر سړی زمونږ زوی بیا زمونږ ټول میراث هغه ټول تا ته چې کوم دنو هغه پاتې دي لہذا دا څه مکوا خو هغه ورته صافټ جواب ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غلامی چې کومه ده نو په دې باندې په سونو باندې یعنی آزادۍ هغه په دې باندې قربانولو ته تیار یم نو لا نړم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د ایماندارۍ ته وکتل او د اخلاص ته وکتل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل متبنا جوړ کړ آزادم کو او به خپل متبنا او خپل دخلی ویل شوی زوی جوړ کړ او بیا خپل د ترور لور حضرت زینب بیبي هغه ول په نکاح باندې ورکړه رسول هغه واقعا روانه ده او چې کله بیا د دوی تعلق خرانغه او دې کوم د الله حکمت او الله د رسم ختمول غوښتل نو د دې تعلق خرانغه پیغمبر علیہ السلام ته ویجی حضور در خپل خدای طلاق ورکوم پیغمبر علیہ السلام ورته مور کوا ورډر په مینتونو باندې مونږه دا رشتہ تعالی کړی دا او بیا زما د ترور لور وا هغه هاشمی دا قریشی دا او مکی دا او ته د بارنا پردیسی چې کومه مسافر خو هغه زما خبره رد نکړه او تعالی چې کومه په نکاح باندې درکړه خو بهرحال چې کله نه نباوي دا نو اخر کې ته طلاق ورکړل دی مجبور شو
نو الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام ته وی چې د جاهلیت دا رسم ستا په ذریعه سره ختمول غواړم وی ته سره نکاح وکړه نو ټولې دنیا ته دا خبره واضحه شوه چې متبنا چې دی نو دا زوی نه دی ښه د خولې په وینا باندې هغه حقیقتا زوی نه جوړېږي که څوک وي میراث واخلي نو دا هم غلطه خبره ده میراث یې نه کېږي البته صرف د خولې ویلی شوی زوی دی که څه محبت ورسره کوي مینه ورسره کوي احسان ورسره کوي نو هغه په خپل ځای باندې ده نور احکامات چې دي هغه به چې کوم دی په نسب باندې جاري کېږي نو وما جعل ادعیاکم ابناکم او ندی ګرځولي الله رب العالمین هغه د خولې ویلی شي بچي ستاسو حقیقتا زامن ستاسو ذالکم قولکم بافواهکم دا خو هغه وینا ستاسو د په ژبو خپلو سره حقیقت خو دې څه نشته نو صرف د خولې خبره والله يقول الحق او الله رب العالمین چې هغه وینا کوي او وای هغه قول حق لرا او الله رب العالمین خلق ته هدایت کی دا غلار نیغه برابرې ادعوهم لآبائهم تاسو بلنه ورکوي دوی ته په طرف دا غپلارانو خپل باندې یو سړی متبنا دی د چا نو هغه ته به نسبت نه کوي ښا چې ابن فلان چې کومي حقیقتا پلار دی نو هغه ته به نسبت کوي نو زید ابن محمد بنوای بلکې زید ابن حارثه ورته وایي ډېر خلق دا فی متبنا ځان لونی سي بچی نه نو بیا کله د خور نه او کله د چانه او کله د چانه کله د رور نه یو ماشوم راولي ودا په زوی باندې ساتي نو بیا بعد وخت کې خمقلتوب خلق دا کوي هغه ته نسبت کوي ښا هغه وې زما غزوی او هغه ماشوم وې زما غپلار هلکه غپلار نه دی هغه یا تر دی یا پر دی څوک دی نو الله تعالی ودا کار مکوي ادعوهم لآبائهم بلنه ورکوي تاسو دوی ته په طرف دا غپلارانو د دوی باندې دا خبره ډیره د انصاف د پنځ د الله رب العالمین باندې اقسط عند الله ان اعدل اوس بعض اوقات کې پردیسی مسافر راغله د پلار اړه معلوم نه دی او چا ځان له متبنا جوړ کړي دي نو الله وی پلار بہت یاد وای او عربو کې خدا شه ډیر دی فلان ابن فلان فلان ابن فلان او دا پلار معلوم نه دی نو الله تعالی وی چې پلار معلوم نه دی نو رو توایا زما اسلامي رو اخوانکم فی الدین فإن لم تعلموا آباهم پس کچرتا او معلوم نه دی هغه پلاران د دوی دغه متبناګانو نو فإخوانکم فی الدین یعنی فهم اخوانکم فی الدین نو پس دوی رونستا سنی په دین کې نو داسې ورته وای یا اخي وذما رورا داسې ورته مو چې یا بنیه یا ورته یا ابنی رور ورته وای خو دوی ورته مو وایا فإخوانکم فی الدین نو پس دا رونستا سنی په دین کې او دا مولاګان تاسو دي او موالیکم نو دا ورته وای یا مولایا وذما غلامه نو دا आवाज ورته کوي شي وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وصلى الله تعالی دو خبرې دي چونکه اوس پورې د اسلام او د قران حکم نو راغله نو تاسو د جاهلیت پر رسم باندې روان وي متبنا نسبت به بل چاته کو چې چا هغه متبنا کړي نو کوسم تاسو خلم خطاشي او غتم داسي وي چې وزما زویا نو الله په دې نه رانيسي خو کنا خد تیادی خبه پوهه د قران حکم در تیادی او بیا دیده دانه ساغه تزویه وای او د زوی نسبت ورته کوي الله یې بدی بتا سورانی سم غلط بیان ولې کوي وليس عليكم جناح او نشتره پتا سو باندې ګنا به هغه سیس کې چې چرتا سو خطا شي پاغي سره لکن هغه الله به مؤاخذه پاغي باندې کوي چې قص کړی دا غي زلون استاسو خو په اراده باندې یو غلط کار کوي وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وس الله رب العالمين شكل هذا جهاد مقبر أغلى لك غزوة أحزاب يا غزوة تبوك أو يا نور مواقع نو منافقين وباقي كده ليت لعل نكار أخسته يا بعض مسلمانان وباقي كده سسي نكار أخسته نو الله رب العالمین فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا هغه حق چه دی هغه پتا سو باندې د خپل نفسونو نه هم سیوا دی نو الله تعالی فرمایي چې کله پیغمبر علیه السلام په نفس نفیس میدان د جهاد توزیع او ځان زخمی کوي او ځان چې کوم نه د الله تعالی د دین لپاره پیش کوي نو بیا بل څوک داسې انسان نشته چې هغه دی نوزي چې پیغمبر علیه السلام زین او تاسو بخا مخاوزي دغه پیغمبر علیه السلام نسبت چه دی او داغه حق هغه د ټولو نه سیوا دی
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ده هغه ډیر نږدې ده ایماندارو مسلمانانو ته دغه نفسونو خپلونه او بیبیان د پیغمبر علیه السلام چې دي هغه مین دي د مسلمانانو دي وازواجه امهاتهم دای روحانی مین دي دا مطلب نه دی چې ګینه دای مین دي شنو د مور نسوک پرده نه کوي ګینه پرده به هم نه کوي نه ازواج مطهرات د حکم رسول روان نه پرده به کوي د ټول امت نه چې کوم اجانب دي دا غینه پرده کوي خود احترام په لحاظ سره دا داسې دي لکه د مور په مرتبه کې دي دا روحاني مین دي وازواجه امهاتهم او په بعض قراءاتو کې راغلي دي وهو ابوهم پیغمبر علیه السلام چې دی دا د دوی په منزله د پلار دی ښه دا روحاني پلار دی وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله او رشتہ داران چې دي بعض داغي ډیر نږدې دي نور بعض ته په حکم د الله رب العالمین کې مخکې الله رب العالمین حکم بیان کړ چې کچره څوک متبنا ده او هغه ته زوی ویل دي نو دا حقیقتا زوی نشو نو ټیک ته محبت سره کوا احسان سره کوا خو ګوره د میراث مسلې په دې باندې نه بنا کیږي کله یو سړی خپل زوی دی سلبي او بل متبنا دی نو دا سلبي زوی به میراث اخلي خو متبنا محروم دی دغه دا خو اجنبي دی الله زما په کتاب کې د رشتہ داري حق ورډیر زیات دی چې د چا رشتہ دی دا غمړي سره و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض رشتہ داران چې دي نو دا ډیر بعض د دوی ډیر لایق دي او نږدې دي د نور بعض سره ان فل ارث د میراث په مسله کې باغه حکم د الله رب العالمین کې دا ایماندارو مسلمانانو او دا مهاجرینو الا ان تفعلوا ها بدی پابندی نشتا ها کجری تاسو کوي د خپل دوستانو سره الی اولیاءکم دا تاسو چې ځان لکم دوستان جوړ کړی دي عقد موالات مو سره کړی دي یا متبنام جوړ کړی دي نو که تاسو داغي سره کوي معروفه یو احسان نو په احسان باندې پابندی نشته دا کان ذلک فی الكتاب مستورا او دا خبره په کتاب کې یعنی په لوح محفوظ کې مستورا یعنی مکتوبا الله وی دا ال لیکل شوی دا چې دارومدار د ارث دا په قرب باندې ده په قرابت باندې ده او هغه چې کوم ده په متبنا والی او یا په عقد موالات باندې نه ده واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم او یاد که هغه وخت چې کله واخیست موږ د ټولو پیغمبرانو نه هغه پوخ لوز داغي او دارنګ مونږ واخستانه اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د حضرت نوح علیه السلام نه او د ابراهیم علیه السلام نه او د حضرت موسی علیه السلام نه او د حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام نه نو دا پنځه پیغمبران الله تعالی رسو ذکر کړل وای دا تخصیص بعد التعمیم ده کني دا په نبیونو کې راغلی وو خدای رسو علی الخصوص ځان لا ذکر کړل دغه جدا اولو العزم پیغمبران دي فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل واخذنا منهم ميثاقا غليظا او اخذتهم من دوینا هغه پوخ لوز لرا دې لپاره چې سوالو کې الله رب العالمین دا غریشتونو خلقنا عن صدقهم فبار دا غریشتیا او د دوی کې چې قیامت راشي پیغمبران رښتینه خلق دي چې او موږ د الله پیغام خلق ته رسول او ناغینه هم تپوس کیږي او بیا د قوم نه هم د تبلیغ په اړه کې تپوس کیږي چې زما پیغام رسول او کنه او تیار کړل دی الله رب العالمین د کافرانو لپاره عذاب دردناک یا ایها الذين امنوا اذكروا نعمت الله دا غزوه احزاب دا واقعات دي چې هغه ټول په مدینه منوره باندې چړای وکړه او دلته مشوره وشوه مسلمانان صحابه کرام دا ټول خندق ته وتل او منافقین چې دي هغه حسب معمول خپل شیطانت شروع کړه نو کله به په مسلمانانو پورې خنداګانې کولې او کله به چې کم دینو هغه داغي مذاق وړاو او کله به نور خلق د جهاد نه روکاوه او کله به وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خندق کنو نو پاغه کې یو غټ راخکارا شو صحابه کرام ماته خو نه ماته ده پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړو نو پیغمبر علیه السلام کو داله په خپل لاس مبارک کې واخیسته او را پرې خو دوله ناغه داسې اور کو یو رڼا وکړه نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته وی ماته روم او د فارس دا غي چې کم دینو هغه حکومتونه الله تعالی په دې رڼا کې ښکارا کړل چې ان شاء الله زما امت با هغه علاقه فتح کوي دلته منافقان نور هم مذاق شروع کړه نعوذ بالله وی دولګي دا حالت ته چې په خېټو پورې کانی تړلې دي ښه ایو بل تر ته په قیصر او په کسرا باندې ورزي او هغه سپر پاوري وی هغه ختمول غواړي بیا عجیب خلک دي نو جهاد کې به قسمه حیله بانی اعذار بارده هغه به پیش کول
او د مسلمانانو چې کوم دین هغه پورې به یعنی سخریه کوله. الله رب العالمین هغه ټول منظر داغه هغه را نقل کړی دی. فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای ایماندارو مسلمانانو یاد کړئ تاسو هغه نعمت د الله رب العالمین په تاسو باندې په هغه وخت چې کله راغلل تاسو ته هغه لښکرې د دشمن بلا لښکرې بلا احزاب راغلل او مدینه منورې نه چار چاپیره محاصره وکړه. فارسلنا علیهم ریحا، نو بس راولېږله مونږ په هغې باندې یو سیلی او یو هوا، وجنودا لم تروها، او راولېږله مونږ هغه لښکرې چې نه لیدې تاسو هغې لره من الملائکه، الله تعالی 1000 فرشتې راولېږلې. وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم، وسغه نقشه دا وه په هغه وخت کې چې کله راغلل دغه کفار تاسو ته د پورته طرف تاسو نه او د لاندې طرف تاسو نه ښکتې او د برې نه یې د نه مخه واخیسته. وإذ زاغت الابصار، او په هغه وخت کې چې کله کږې شوې دا سترګې، چې کله انسان په سخته کې ګیر شي نو بیا دا سترګې اړوي را اړوي ښه، چونکې ټول عالم کفر را یو ځای شوی دی او دا لږ صحابه کرام دي او مدینه منوره کې دننه راګیر شوي دي ښه، او نه اسلحه شته نه سامان شته، او منافقین چې دي هغې دننه هغه نور د کافرانو مرسته کوي، او د مدینې یهود چې دي هغه هم ټول د کافرانو سره ملګري دي. نو دا ډېر سخت وخت و. د خلقو نظرونه کاږه شول، یعنې سم حیران سترګې راوتي دي. وبلغت القلوب الحناجر، او ورسېدل زړونه دې ګوړ ته. خلک وایي که نه لکه دا زړه مې سم د خولې له راغی ښه، چې کله تکلیف په سړي باندې راشي. نو حناجر جمع د حنجر ده، حنجر ویلی کېږي د مرۍ دې ګوړ ته تالو. نو وبلغت القلوب الحناجر، یعنی سخت سختی ر باندې رااله. وتظنون بالله الظنون، او تاسو ګمانونه کول په الله رب العالمین باندې هغه مختلف ګمانونه چې کوم مسلمانانو نو د هغې خو دا خیال ویره ان شاء الله الله رب العالمین به فتح رالیږي. ټیک ده سختي هم پکې راځي، امتحان هم راځي، خو رسول الله مبارک ویلي دي چې الله به موږ له کامیابي راکړي، نو ان شاء الله راکوي به. او منافقانو به وي کم دی هغه امداد څه شو، او کم دی هغه فرشتې کم دی کې راغلي، او دغه د مونږ نتاو شو او ټول راګیر کړو، نو هغې به د خلقو حوصلې خرابولې. دغه مختلف ظنون دي. هنالک ابتلی المؤمنون، په دقه ځای باندې امتحان راغی په ایماندارو مسلمانانو باندې. وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی وحرکوا تحریکا شدیدا. زلزله وی حرکت ده، خلک وی لکه زلزله راغله ملک ټول جړقېږي، نو او جړقولی شو دوی په هغه جړقولو سختو سره سم د زلزلې په شانتې ماحول په دوی باندې راغی. وإذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم، او یاد کړئ هغه وخت چې کله ویل به منافقانو او هغې خلقو چې په زړونو د هغې کې بیماري وه، مرض یعنې شک و نفاق، هغې به څه وي ځکه منافقان چې کلمه به یې ویله نو جهادونو کې به د مسلمانانو سره ملګري شو، بعدې به ووتل بعدې به راغلل، جاسوسي به یې کوله، خو چونکې کلمه به یې ویله دې وجه نه پیغمبر علیه السلام به د هغې سره جهاد نه کوه، نو هغې به دا پروپیګنډې کولې چې ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، وعده نه وه کړې زموږ سره الله رب العالمین او پیغمبر علیه السلام، لاکن د دوکې وی امداد به راځي او فتح به راځي او کامیابي به راځي، او دقه دې مونږ ټول راګیر کړي وو، اوس د وتو لار نشته ښه. وإذ قالت طائفة منهم، او یاد کړئ هغه وخت چې کله وویل یو ډلې په دغه منافقینو کې یا اهل یثرب لا مقام لکم، و د مدینې خلقه یا اهل یثربه، د مدینې منورې پخوانی نوم چې و هغه یثرب و، خو بیا چې پیغمبر علیه السلام راغی نو دا نوم بدل شو، ځکه یثرب بیماری ده، نو دا نوم بدل شو، د هغې نه مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم هغه ترې نه جوړه شوه، اوس ورته مدینه منوره او مدینه طیبه هغه ورته ویلی کېږي. نو دغه طایفې د منافقینو به خلقو ته وي څه وي یا اهل یثرب لا مقام لکم، وی ای د مدینې خلقه نه دي ایثارېدل ستاسو لپاره، دا تاسو چې دلته میدان ته راوتي یئ د کافرانو مقابله کې، وی دا د ایثارېدو چې کوم دی نو هغه وخت نه دی ښه، په شا تښتئ، خلقو حوصلې به خپل هم تښتېدل او حوصلې به د خلقو نور هم خرابولې. لا مقام لکم، نه دي ایثارېدل ستاسو لپاره په دې ځای کې، فرجعو یې واپس تښتئ ښه. ويستاذن فريق منهم النبي، او اجازت بغوښتو یو ډلې په دغه منافقینو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، او ویل به دا چې په تحقیق سره کورونه زمونږ چې دي عورتن یعنې خالیتن، پیغمبر علیه السلام ته به ویل رجی کور خالی دی،
او د دې کافرانو پته نه لګي چې دا خپل لاړ شي او زنانو باندې حمله وکړي نو که تاسو خوښي نو موږ به کور ته لاړ شو. الله تعالی وی خالی مالی نشتا وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا دوی نه اراده کوي لیکن تخت لرا میدان پریدي او د محاذ جنگ نه تختی. ولو دخلت عليهم او کچری داخل شي دوی باندې ولو دخلت عليهم کچری په دغه طائفه باندې دا کوم چې د منافقانو ډله ده په دوی باندې دخول کړي شي من اقطارها یعنی من اطرافها د اطراف د مدینه منوره نه د غیر چاپیرانه او بیا د دوی نه سوال کړي شي ثم سئلوا معنا دعو بیا دوی ته بلنه ورکړي شي په طرف د فتنه باندې فتنه مراد شرک او کفر دی خامخال آتوها دی براغلی و اغیتا وما تلبثوا بها الا يسيرا او دی بدرنگ نو تیر کړي په دغه مدینه منوره کې لیکن لګونتا. الله تعالی فرمایي چې جنگ ته وي سمې نشتا او که د شرک او د کفر او د فساد او د شرارت ته وتوي کنه نو سم خبرانی دي ښه هغه دا وسم تیار دي نو پته ولګیدل چې دي د عذر نشتا خدا صرف فساد او شرارت کوي. ولقد كانوا عاهد الله من قبل او خامخا بتحقیق سره و دوی چې دی معاهده کړي و د الله رب العالمین سره په خوا د دینا چې دی بناړي شاګانو لرا الله په خوا هو تاسو غټي ویلې چې میدان جنگ کې بمونګه شاګونه او تختو بنا او دغه دی او تختې دی او دا وعده ده الله رب العالمین چې دا مسؤولا یعنی مسؤولا عنهم د دین بداغي بارک سوال کی. قل لن ينفعكم الفرار سو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هرگز فائدہ نه درکې تاسو هغه تختا کله چې تاسو تختای نو د مرګ نم نخلاصي او یا د قتل نه بچ کېږي و اذا لا تمتعون الا قليلا او پتاغه وخت تاسو فائدہ میلاو نشي لیکن لګونتا ایک اوسړو میدان نو تختای نو بل اور الله سره کوم تاسو اجل مقرر دی باغی خو باسم رہی نو یا الله سره پس مړ شوی یا الله سره مخکې مړ شوی مرګ نه خلاصې در خو نشته. قل من ذا الذي يعصمكم من الله تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څوک به هغه ذات چې هغه به بچ کی تاسو له عذاب الهینا کله چې اراده وکي الله رب العالمین په تاسو باندې د عذاب درکولو او یا اراده وکي الله رب العالمین تاسو له مهرباني کولو نو دواړه که مهرباني کوي که عذاب درکړي دا د الله په اختیار کې دی بل څوک نشي بچ کولای او نه به مومدوی ما سوا د الله رب العالمین نه نسوک حمایتي او نسوک مددگار. قد يعلم الله المعوقين منكم فتحقیق سره پیجنی الله رب العالمین هغه خلق المعوقين منكم ان المانعين منكم چاغي منع کون کی دی پتا سو کې یو تابل توي الګ جهاد نمزي مچا تخکاروي مزي او چا ته خکاره داسې نشي ویلې او خبره داسې کوي چې داغه مطلب دای چې مزه الله تعالی دا رکاوټ اچول کی او دا مانعين دا ځکه پیژنه. والقائلين لاخوانهم او الله رب العالمین پیژني هغه کسان چې هغه ویون کی د خپل ورونو ته کم چې دې سره ځکه دوی کلمه ویلا نو ظاهر خدا دا غیرونه ښکارېدل یا نسبیرونه دي هغه تسوی حلم الینا چراشه تاسو په طرف زمون باندې منافقان خود جهاد د خط نه وتختیدل او د محاذ نه وتختیدل او هغه ته وي مونږ په راځي ښا دا څه ته نه وي چې دشمن لور دی مخیلا چې دشمن لمور دی مونږ په راځي ځان بچ کړي. حلم الینا ولا یاتون الباس الا قليلا او راتل لکیدا منافقان جنگ تا لیکن لګونتا معنا سو ریاء دغه کله به هغه د کلاوم کول غواړي ک بالکل جهاد لنذي نبي هغه ټول خلق ورته تاسو څنګه مسلمانان او تاسو څنګه کلمه وایي کله به کلاړ شي لګونتا د اعتماد د جوړولو لپاره. اشحتن علیکم چې په دې حال کې چې دی بخل کوون کې دی پتا سو باندې اشحه دا جمع د شحیح او شحیح ویل کېږي بخیل دا الله تعالی وی پتا سو باندې بخل کوي سود در باندې نه کېږي ها دا دوی چې کله جهاد لذي مقصد دای چې عمر له په جهاد کې چې کم دی شکس نه دی اکثر خو په ګټه میلاویږي او چې کله ګټه میلاو شي نو مال غنیمت په میلاویږي نو چې مونږ تلی نه یو نو مال غنیمت خو ټول مسلمانانو ته میلاو شي نو پتا سو باندې سود نه کېږي د بخل نه کار اخلي. اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف بس هغه وخت چې کله راشي غیر د جنگ خوف یعنی خوف القتال نرایتهم ينظرون الیک ګوري به پیغمبر علیه السلام دی منافقانو لپاره چې
دی ګوري په طرف ستا باندې تدور اعینهم چې چورلی هغه سترګې د دوی تدور دار یدور الله وی دا سترګې دا داسې چورلی را چورلی کالذی یغشا علیه من الموت پشانت د هغه سړي چې په هغه باندې د مرګ بېهوشي راغلي یو سړی بېهوشه دی او سم مرګ ته نږدې شوی دی ښه الله تعالی وی دوی چې د جنگ واوري او دوی چې د دشمن واوري نو دقه شان د بېهوشي پې راشي او په خلاف د مخلص مسلمانانو باندې رسول روان دی من المؤمنین رجال الله تعالی وی هغې چې د جنگ واوري نو د هغې هغه عقل او فهم هغه نورم مضبوط شي او د هغې شوق او جذبه او ولولا د کفارو مقابلې ته هغه نورم تیزه شي او هغې منښته کړي چې خپل ځان او د خپل سر او د خپله وینه دا به د الله رب العالمین د دین دی ګلشن ته تویوم نو د مؤمن او د مخلص دقه چې کوم دی الله تعالی فرمایي د منافق او د غیر منافق دغه فرق دی کالذي یغشا علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة پس په هغه وخت کې چې کله لاړه شي هغه یره د دشمن نو سلقوکم معنا آذوکم اذیتونه در رسی او خبرې کوي دا منافقان تاسو ته په داسې ژبو باندې احداد چې ډېرې تیزې دي اشحة علی الخیر او په دې حال کې چې دي بخل کوونکي دي په مال غنیمت باندې چې کله د جنگ هغه یره ختمه شي او ماحول د امن راشي یا هغه جنگ داسې چې په هغې کې ډېره خطره نه وي ښه آسان غونته جنګي نو الله یې بیا یې ګز ګز ژبې راوښکلي مسلمانانو ته یې ولې وایي دا مونږ تاسو سره ملګري نه یو پاره موقع باندې او دا جنگ خو چې تاسو ګټئ نو زمونږ په وجه یې ګټئ او شا به یې مونږ له پکې برخه راکئ او دا غنیمت خو اول زمونږ حصه رسي نو الله تعالی فرمایي بیا تیزې تیزې ژبې او بیا تاسو باندې چې کوم دی بخل کوي ستاسو په دغې مال غنیمت باندې اولئک لم یؤمنوا نو دغه منافقان هغه خلق دی چې دوی ایمان نه دی راوړی لم یؤمنوا حقیقتا اگر که په ژبه باندې کلمه وي نو پس ضایع کړي دی الله رب العالمین هغه اعمالو د دوی لره او دا په الله رب العالمین باندې ډېره اسانه ده یحسبون الاحزاب لم یذهبوا الله تعالی وی چې کوم کفارو محاصره کړې وه د مکې مکرمې او د قبایلو او د اطرافو نو د دوی خیال دا دی چې ګینې هغې لاتلي نه دي حالانکې هغې شکست خوړلی و هغې شکست خوړلی و الله تعالی په هغې باندې سیلۍ راوستې وه د هغې کیمپونه د ویښ نه چې کوم دی نو هغه خیمې میمې وتلې وې او ټول تښتېدلي وو کفار د قریشو خو د منافقانو د مدینې دا خیالو دونه مرعوبه شوي وو هغې ویږي نه لا نه دي تښتېدلي ښه هغې وی که مونږ مدینې نه بار ووتو نو دقه دي چار چاپېره راته ولاړ دي نو الله تعالی وی دا ارمانونه کوي چې ای کاش که مونږ نن په دې مدینه کې نه وې ځکه دا خو سخته مرحله ده مونږ چېرته بار په بانډو کې وې او یو بل نن تپوس کولی چې هلکه پوزیشن څنګه دی حالات څنګه دي او چې خلقو وی چې یاره ښه نه دي نو بس خو مزدار مونږ نور هم تېښته کولی او چې کله وی چې حالات کنټرول ته او معمول ته راغلي دي نو بیا مونږ مدینې ته راغې نه پس راغلی وې الله وی دا دومره د میدان جنگ نه او دومره د جهاد فی سبیل الله نه یریږي دا منافقین خلق یحسبون الاحزاب لم یذهبوا ګمانونه کوي دا منافقان په هغه ډلو د کفارو باندې احزاب کم قبایل او کم د مکې مشرکان چې راغلي دي نو دوی په هغې باندې ګمان کوي چې لم یذهبوا چې ګینې هغه لا تللي نه دي وان یأت الاحزاب یودوا او کچری راشي هغه ډلې د کفارو او د مشرکینو نو ارمان کوي دا منافقان لو انهم بادون فی الاعراب چې کاش کچری په تحقیق سره دوی بار وتلی وی په هغه بانډو کې اعراب هغه بانډو والا اوسېدونکي او بادون معنا یعنې دوی بادیې ته او بانډې ته چې کوم دی صحرا ته وتلی وی هلته ساکینین وی نو څونه بخوه د جنګ نه او په ډډه چته ناستو یسألون عن انبائکم او تپوسونه به یې کول ستاسو د خبرونو په باره کې هلکه د رسول الله مبارک څه حال دی یو بل نه به یې تپوس کوو او ملګري څنګه دي په سخته کې دي که په راته کې دي چې خلقو وی سخته ده نو بس دوی به نور هم اباوټن کېدل الله تعالی وی د دوی پوزیشن دا دی دوی جهاد ځکه نه کوي چې دوی کې سر نه ایمان شته نه مجاهد خو جي خو مؤمن وي ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا او الله وی خدای چې نشته دی ولو كانوا فيكم او کچره وی دا منافقان په تاسو کې او تاسو په صفونو کې ولاړ وي نو ما قاتلوا الا قليلا دوی به بیا هم جنگ نه کو لیکن لږ غونته چې کوم دی کې قتل چې پیغمبر علیه السلام راته خیال دی نو بیا د هغه په مخ کې به ډېر مجاهدانه کاروایانې کولې او چې کله ځان له وخو نو بیا به یې ځان بچ کو ښه بیا به یې جهاد نه کو
لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله تعالی فرمایي د منافقانو ته چې په کار دار چې تاسو رسول الله مبارک نه عبرت واخلئ ښه، ځکه چې کلم د جنگ موقع راځي هغه ستاسو لپاره بهترینه نمونه ده. ټول خلق که ځان کامیابول غواړئ نو د هغه زندګۍ ته ګورئ، نو په جهاد کې هم د هغه زندګۍ ته وګورئ. نو چې کله جهاد راشي نو پیغمبر علیه السلام به نفس نفیس میدان کې ولاړي، مخ مبارک زخمی کیږي، سر مبارک د خود کړی نه نوځي، خو یو میدان نه رسو کیږي نه، تر مبارک هغه ټوکړي ټوکړي کیږي لیکن بیا میدان کې ولاړي. او څومره تکلیفونه را رسی لیکن د هغې د وجې نه میدان نه پرېږدي. نو الله وایي ستاسو لپاره دا نمونه ده. لقد کان لکم فی رسول الله، خامخا په تحقیق سره ستاسو لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او د هغه په زندګۍ کې یو بهترینه نمونه موجود ده. اسوه ویلی کېږي نمونې ته، بهترین قابل اقتدا سیز دی. لمن کان یرجو الله، دا د هغه چا لپاره چې هغه یریږي د الله رب العالمین نه او د ورځ د آخرت نه او دی یادوي الله رب العالمین لره په ذکر کثیر سره. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اوس د کافرانو 12,000 فوجو او هر قسم اسلحې سره لیسو او مسلمانان بې سر و سامانۍ کې دي. نو منافقانو چې ولیدل نو حوصلې ماتې شوې او بیا په منافقانو چې څه تیر شو، قرآن حکیم صورت احزاب د هغې بیان وکړه، سم بېهوشي پرې راتله او ځای په ځای سم روح به ترې نوته. او چې کوم کامل مخلصین ایماندار صحابه کرام دي د هغې پوزیشن داسې وښه، هغه د احزابو نه یریږي او هغې ټول توجه او اعتماد په الله رب العالمین باندې دی. نو هر کله چې ولیدل ایماندارو مسلمانانو هغه ډلو د کافرانو لره د هغې هغه فوجونو لره، نو وویل مسلمانانو چې دا حق شی دی چې وعده کړی و مونږ سره الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې فوجونه به راځي او الله به هغې له شکست ورکوي ښه ستاسو په لاسو باندې. وصدق الله ورسوله، الله هم رښتیا وایي او د الله پیغمبر هم رښتیا وایي. انشاءالله الله به مونږ له فتح راکوي. او چې څومره کافرانو فوجونه ډېرېدل نو دونه د هغې ایمان پاره بړاوېده ښه، ایمان نور مضبوطېده. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، او نه سیوا کو د ایماندارو مسلمانانو لره وما زادهم رؤیت الکفار، چې دا احزاب به یې لیدل نو دی به نه سیوا کو مسلمانانو لره لیکن ایمان لره وتسلیما، او دارنګې چې کوم دی منلو لره هغه حکم د الله رب العالمین او د پیغمبر علیه السلام تسلیما، د الله او د الله د رسول حکم یې تسلیمو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، بعد په ایماندارو مسلمانانو کې داسې سړي دي چې هغې رښتینې کړه هغه وعده چې کومه یې کړې وه د الله رب العالمین سره. نو پس بعد په مسلمانانو ایماندارو کې هغه څوک دي من قضا نحبه، چې هغه پوره کړه هغه خپلې منښتې لره، نحبه یعنې نذره، چې کومه منښته یې کړې وه چې خپل سر به د الله د دین نه قربانوم نو هغه سر ته ورسوله. او ومنهم من ينتظر، او بعد پکې هغه څوک دي چې هغه لا په انتظار دي، بعد شهیدان شو بعد مجاهدین دي ښه. نو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نو هغه من قضا نحبه هغه په هغې کې شو. او حضرت انس ابن نضر رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف کې حدیث دی چې دقه په جنگونو کې چې کم دی نو هغه مسلمانانو کې افراتفری جوړه شوه او منافقین خپل کیل کو. نو دقه افراتفری په دوران کې هغه چې کم دی بل صحابي ته آواز ورکړي ای فلان، وی قسم بالله وی ما ته خو په دې میدان جنگ کې د جنت خوشبویي راځي ښه. او بیا د دشمن د هغې په فوجونو باندې ورننوت او وی دومره زیات ولګېد شهید شو چې تقریبا سره پاسه 80 ګزارونه چې مونږ وشمارل نو هغه د غشو د نیزو او د تورو په هغه باندې چې کوم دی نو ګزارونه شوي دي ښه. او وی دومره و چې د شناخت قابل نه و چا پېژندنه، خو خورې راغله او د هغه معرفت او شناخت چې دی هغه د ګوتو په بندونو باندې وکړه چې او دا زما د رور لاش دی. نو الله تعالی فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر، او بعد په دوی کې هغه څوک دي چې هغه په انتظار باندې دي، هغې لا جهاد کوي او تر دې پورې اراده یې دا ده چې ځان به د الله په دین باندې قربانو. وما بدلوا تبدیلا، او نه ده بدله کړې هغې هغه خبرې لره په بدلولو سره. منافقانو خو خپله خبره چینج کړه، کلمه یې ویلې وه بیا د هغې مطابق نه چلیږي، او دوی کلمه ویلې ده په اخلاص په هغې باندې روان دي. لیجزي الله الصادقین بصدقهم، دې لپاره چې بدله ورکړي الله رب العالمین هغه رښتونو خلقو لره د رښتیاو خپلو، او عذاب او سزا ورکړي الله رب العالمین منافقینو ته کله که چېرې وغواړي، او یتوب علیهم یا الله تعالی هغې له توبې توفیق ورکړي په اخلاص سره مسلمانان شي.
ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم او واپس کړل الله رب العالمین هغه کافرانو لرا بغیظهم یعنی مع غیظهم سره دا غوسه خپلنا دې لپاره راوتی چې غوسه به وباسو خو غوسه اونه وخلخه غوسه ځان سره واپس پزړه کې وړه ځکه ناکام شو لم ينالوا خيرا او نه رسیدل هغې کامیابۍ ته خیرا یعنې نصرا و غنیمتا نو ته کامیابي میلاو شوه نه د مسلمانانو اموال هغه ته میلاو شو او کافي دی الله رب العالمین د ایماندارو مسلمانانو دپاره د قتال نه ځکه چې الله فرشتې راولېږلې او مسلمانان چې دي هغې باندې الله تعالی نرمي راولېږله وکان الله قویا عزیزا وانزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب اوس په مدینه منوره کې چې کوم یهودیانو هغې په دې غزوه احزاب کې د کفارو د احزابو سره ملګرتیا کړې وه نو چې هر کله مقابله یې ورسره کړې وه او کافران ناکام شو کافران مکې مکرمې ته واپس وتښتېدل نو پیغمبر علیه السلام د جهاد نه فارغ شو جبریل امین تشریف راوړو یو له تاسو جهاد بند کړو پیغمبر علیه السلام او جهاد ختم شو نو جبریل امین لا جنگي لباس اغوسته وو وی مونږ فرشتو خو لا نه دی بند کړی وی کوم ځای دپاره اډر دی وی الله تعالی وی چې بني قریظه ته ځان رسوئ ښه چې دا یو وار نه دوه وار نه بار بار هغه لفظونه مات کړي دي او میثاق مدینه یې ته بالا کړې ده نو باس نور دوی ته امن نشته د دوی خلاف کاروایي وکړي نو بیا پیغمبر علیه السلام د بنو قریظه محاصره وکړه او ټولې په قلاګانو کې راګیر کړل او آخر کار فیصله دا وشوه چې کوم د دوی جنگجو خلق دي ځوانان نو هغه به ټول قتل شي او چې کوم د دوی بوډاګان دي یا ماشومان دي یا چې کوم دی ښځې دي نو خیر دی دا به د قتل نه بچي دا به چې کوم دی غلامان او دا به وینځي نو الله رب العالمین هغه بنو قریظه د هغې صفایا وکړه او هغه الله تعالی مغلوب کړل نو الله تعالی د هغه بنو قریظه د جهاد باره کې فرمایي وانزل الذین ظاهروهم او راکوز کړل الله رب العالمین هغې خلقو لره چې هغې ملاتړ کړی و د کافرانو سره ظاهروهم یعنې عاونوهم د هغې سره امداد کړی و دا سوکو من اهل الكتاب چې دا اهل کتابو یهود د مدینې وکړه نو الله تعالی راکوز کړل په خپل مهربانۍ سره من صیاصیهم د قلاګانو د هغې نه من صیاصیهم یعنې من حصونهم صیاصي جمع د سیفیة په معنا د قلا سره وقذف في قلوبهم الرعب او وغورځو الله رب العالمین په زړونو د هغې کې رعب لره نو بس یو ډله داسې وه تقتلون چې قتل کړل تاسو مسلمانانو هغې لره وتأسرون فریقا او یو ډله داسې وه چې ګرفتار کړل تاسو هغې لره څوک قتل شو څوک ګرفتار شو واورثکم ارضهم ودیارهم او په میراث کې درکړل تاسو ته مجاهدینو مسلمانانو الله پاک هغه ځمکه د دغې اهل کتابو لره او هغه کورونو د هغې لره د هغې کورونه د هغې ځمکې د هغې باغونه ټول مال غنیمت شو واموالهم وارضا لم تطئوها او بل هغه ځمکه چې نه د پی مال کړي تاسو هغې لره تاسو بلا قدم نه دی ایښی دا د خیبر ځمکه وه الله تعالی ورته بشارت ورکړو چې بنو قریظه خو اوس فتح شو او د خیبر یهود انشاءالله نن دی که سبا دی هغه به هم ستاسو لاسو له راځي چنانچې بیا دې نه وروستو بنو قریظه چې دي نو هغه هم بیا فتح دا خیبر والا هم فتح شو په خیبر باندې هم د اسلام جنډه ودرېده وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين اوس په دې کې الله رب العالمین د پیغمبر علیه السلام هغې ته احکام او خطاب هغه متوجه کړی ځکه چې کله دا غنیمتونه راغلي او دا ملکونه فتح شو نو ازواج مطهرات یو مطالبه وکړه پیغمبر علیه السلام نه ځکه هغې عمده زنانه دي خو بیا بشر دي د خپل بشري تقاضې مطابق ویره زمونږ دا نان نفقه او زمونږ دا خرچه خوراکه وی دا مونږ ته په لږ مقدار کې میلاویږي مخکې خو پیغمبر علیه السلام ته یې ستاسو لاس تنګ اوس خو الله تعالی فتوحات وکړل نو لهذا مونږ ته دا نان نفقه او دا خرچه خوراکه لږه زیاته کوي چېرې مونږ ته دا تنګي نه وي او مونږ ته سهولت او راحت وي نو چا به کې وي ماله پلانکۍ جوړه پکار ده او چا به کې ماله فلانکۍ جوړه پکار ده د هغې مطالبات یې وکړل د پیغمبر علیه السلام نه او د یو زوجې دا حق دی چې هغه د خپل زوج نه خپل نان نفقه وغواړي او د هغې مطالبه وکړي خو الله تعالی فرمایي تاسو خو عامې زنانه نه یې که نه تاسو خو د پیغمبر اهل بیت یې نو ستاسو خو به ټوله نظر او ټوله توجه آخرت طرف ته وي
جوړو جامو طرف ته بنئ او نه به د دنیا سیزونو طرف ته یي. نو الله رب العالمین پیغمبر علیه السلام چونکې په دې باندې ډېر خفه شو چې زما د کور زنانه دي وي او هغه دې د جوړو خبرې کوي او هغه دې د کپړو د هغې بحث کوي. نو پیغمبر علیه السلام ایله وکړه، یو میاشت لپاره ایله وکړه، قسم دی چې یو میاشت به خپلو بیبیانو ته نه نږدې کېږي. نو بیا بالاخانه کې ډېرو او پیغمبر علیه السلام ښکته نه راتو. بیا چې کله میاشت ختمه شوه نو پیغمبر علیه السلام چونکې خپل قسم پوره کړ نو بیا پیغمبر علیه السلام واپس راغی. نو الله رب العالمین د هغې په باب کې دا آیتونه راولېږل. الله یې بیبیانو ته دا ووایه چې ستاسو لپاره دوه لارې دي، که چېرې تاسو الله غوره کوئ او د الله پیغمبر غوره کوئ او که نه د دنیا زیب و زینت هغه غوره کوئ. که د دنیا زیب و زینت غواړئ نو بیا خو داسې وکړئ چې راشئ او بس زه به چې کوم دی تاسو له ښه په ښکلې طریقه باندې طلاق درکړم. او څنګه چې د طلاق و طریقه د مخکې سورت بقره کې راغلی وو، یو خاوند ته الله تعالی وایي چې ښځه رخصتئ نو هم یو جوړه او یو چې کوم دی پایدار هغه ورله ورکړه چې معامله په خوش اسلوبۍ سره تکمیل ته ورسي. او که نه چېرې تاسو الله غواړئ، د الله پیغمبر غواړئ، د هغې رضا غواړئ او آخرت غواړئ نو بیا به دا مطالبې پرېږدئ، بیا به د عامو ښځو په شانتې او د عامو زنانو په شانتې مطالبه نه کوئ. نو دې نه دا پته ولګېدله چې څومره یو انسان د هغه مرتبه اوچته وي نو دومره بیا د هغه دپاره احتیاط دا هم لازمي وي. نو چې کله دا آیتونه راغلل نو پیغمبر علیه السلام بیبیانو سره مشوره وکړه او د ټولو نه اولې حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها راوغوښته، وی تا ته یو خبره کومه خو ګوره جلدي به پکې نه کوې، ای پلار سره به مشوره وکړې اول په دې خبره کې چې دوه لارې دي، تاسو کومه اسره کوئ؟ نو ام المؤمنین وفرمایل چې په دې کې نه پلار سره مشوره کوم او نه بل چا سره مشوره کوم، زه الله غوره کوم او د الله پیغمبر غوره کوم. او د دنیا زیب و زینت او د هغې څیزونه هغه موږ له نه دي په کار، د خپلې غلطۍ احساس ورته وشو او ټول امهات المؤمنین دقه جواب ورکړو چې موږ الله غوره کوو او د الله پیغمبر غوره کوو. نو الله رب العالمین چې کوم خطاب هغې ته فرمایلی دی نو د هغې ذکر فرمایي. یا ایها النبی، اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایه د خپلو بیبیانو ته که چېرې تاسو چې تاسو اراده کوئ د دې ژوند د دنیا وزینتها او د هغې ښایست او رونق غواړئ نو فتعالین راشئ، بیا تاسو راشئ چې معامله حل کړو. امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، زه به فایده درکړم تاسو ته. امتعکن نو خاوند د طلاقو په وخت کې ښځې له متعه ورکوي نو هغه یو جوړه متعه هغه به له درکړم او زه به خوشي کړم تاسو لره په هغه خوشي کولو ښایسته سره. اسرحکن سراحا جمیلا، مخکې مونږ ویلي وو چې طلاق کله میلاو شي نو فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یا بیا ښځه ساتل دي یا بیا پرېښودل دي. نو ښه په ښکلې طریقه باندې به پرېږدم، په هغې کې بس فریاد یا څه شکایت به تاسو ته نه. نو دا اجازت هم شته، دا الله تعالی په هغې باندې یو امتحان راوست. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، او کچرې تاسو ای امهات المؤمنین تاسو اراده کوئ د الله رب العالمین د الله رضامندي غواړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت غواړئ او کور د آخرت او د هغې سعادت غواړئ نو بیا داسې وکړئ چې فإن الله أعد للمحسنات منکن، په تحقیق سره الله رب العالمین تیار کړی دی د هغه نیکوکارو زنانو دپاره چې تاسو یې منکن، من تبعیضي نه دی، من بیاني دی. هغه محسنات څوک دي؟ منکن چې هغه تاسو یې، ښه دا نه چې کینې هغه نیکوکارې په تاسو کې نو بعد به کینې غیر محسنات وي. للمحسنات منکن اجرا عظیما، هغه اجر عظیم الشان لره. او ای بیبیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر هغه څوک چې راتلو کې په تاسو کې بفاحشة مبینة په یو ګناه ښکاره سره بمعصیة ظاهرة، ستاسو چونکې مقام او مرتبه ډېره اوچته ده. که بله زنانه دا وایي چې ماله جوړه پکار ده، ماله کپړه پکار ده، داسې مسله نه ده، خو چې د پیغمبر د کور خلق دا خبره کوي نو الله تعالی وایي دا د هغې شایانه شان خبره نه ده. نو که چېرې تاسو دا فاحشې مبینې نه مراد دقه دی، تاسو د دنیا جوړې او د دنیا چې کوم دی څیزونه غواړئ، مال و متاع غواړئ. بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. او روایاتو کې راځي چې کله دغه واقعه راغله نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه عایشه بیبي راګیره کړه، خپله لورې وه. وی تاسو ولې رسول الله مبارک خفه کوئ او داسې مطالبې کوئ؟ حضرت عمر صاحب حفصه بیبي راګیره کړه او دغه شان د نورو خپلو رشته دارانو امهات المؤمنین هغې سره خبره وکړه چې یاره تاسو پیغمبر علیه السلام ته ولې پریشاني رسوئ؟ نو په هغې باندې هغې ټولو معذرت هم وکړو
او خپل چې کوم دنو دا فعل دا غي نه واپس یمونږ دا مطالبه نکو بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفين نو تو چند بکی الله رب العالمین دا غي د پاره سزا ډبل کتا سونه کدبل چانه ګناو شو نه دا غي سنگل سزا ده خو کستا سونه دا سی ګناو شو نو دا غي او بیا ډبل سزا ده دغه چې مقابل جانب کې دبل چا خاون اخو بسوکی او استاد خاون اخو محبوب دو جهان دی اخو امام الانبیاء دی هغه ته معمولی پریشانی استاد روزن لاحق کیږي الله تعالی دا ګره ماته ناقابل برداشت يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا او دا خبر په الله رب العالمین باندې آسانا ومن يقنط منكن لله ورسوله او هر هغه څوک دا مغی ته خطاب دی چې څوک تابعداریو کې پتا سو کې امهات المؤمنین ته خطاب دی قنوت تا سره دا ویل کېږي تابعداري کول تا او بتوا سره بیا نه امیدې ته وي نو چې څوک تابعداریو کې پتا سو کې د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او عملو کې نیک عمل نو وربکم هغه ته اجر د هغه مرتين وګوره ثواب هم ډبل دی او بل طرف ته بیا سزا هم ډبل ده اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما او تیار کړل موږ د هغه لپاره هغه روزي د عزت یا نساء النبي لسن كاحد من النساء وصلى الله تعالی یو بل حکم ورته فرمایي چونګه تاسو عام زنانه نه دا د پیغمبر کور دی او دا د پیغمبر چې کوم دنو هغه اهل بیت دي الله تعالی فرمایي چونګه په ابتدا کې د پردي حکم نو ورسره خو بیا د حجاب او د پردي حکم راغی نو الله تعالی وی کې چې څوک یو شی ستاسو نه چې کوم دنو هغه غواړي مثال په تور باندې دا خو معاشره دا کور کړي دي د چا بس ضرورت یې سوال به جواب به نو الله تعالی فرمایي من وراء الحجاب د پردې نه اخوا او دویم دا چې په داسې طریقې سره به تاسو خبرې کوئ چې خدا نه خاصه که منافقین خلق وي او د هغې په زړه کې څه خیانت او په سترګو کې څه چل وي نو الله تعالی فرمایي چې د هغې نه هغه ټول اهل بیت او ټول امت مسلمه محفوظ پاتې شي او د هغې په واسطې باندې الله تعالی ټول یعنی د مسلمانانو میندو خویندو ته الله تعالی دا خطاب ورکوي چې دا خو کور دی کلی دی بعضې اوقاتو کې به غم راځي ښادي به راځي کله به کور خوشي او څوک راغلل سوال جواب کوي الله تعالی بیا هغه جواب هم په داسې طریقې ورکوي که د چا په زړه کې څه میل او خیرې وي نو بس چې هغه بالکل د هغه حوصله شکني وشي ښه داسې نه چې د هغه حوصله افزایي وشي او خدا نه خاص سره هغه طمع پیدا شي ښه چېرې ګینې هسې کور خوشی دی او راشه وربشم یا چې کوم بل څه فساد او یا شرارت به وکړم نو الله رب العالمین امهات المؤمنین ته د هغې خطاب هم فرمایي چې یا نساء النبي لستن كاحد من النساء ای بیبیانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تاسو په شان دي د یو عام زنانه په شان دي كاحد من النساء تاسو د عام ښځو په شان دي خو نه ان اتقیتن کچره تاسو ځان بچ کوئ د هغه نافرمانۍ د الله رب العالمین نه یا کچره تاسو یریږئ د الله رب العالمین نه تقوا یریته نو ان اتقیتن الله کله خدای نه یریږئ نو فلا تخضعن بالقول عاجزی مکوئ تاسو په وینا کې چې کله سړو سره سوال جواب داسې وي داسې په نرمۍ نرمۍ لکه څنګه چې د ښځو د معمول خبرې نو په هغه طریقه باندې به نه کوئ فیطمع الذي في قلبه مرض پس تمه به پیدا شي د هغه سړي چې په زړه د هغه کې مرض یعنې نفاق شک او نفاق دی ځکه چې کوم مخلص مسلمانانو نو د هغې متعلق خو دا سوال هی نه پیدا کېده چې هغې به داسې څه سوچ وکړي دا ټول شیطانۍ به منافقانو کولې الله تعالی وی کوم منافق چرته راغلی وي او هغه چرته دا سوال جواب کوي نو تاسو سره په سخت لهجه باندې خبرې وکړئ وقلنا قولا معروفا او تاسو وای هغه وینا نیکه لرا چې کوم د شریعت مطابق وي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى او تاسو اوسېږئ په کورونو خپلو کې وقرن في بيوتكن الله وی تاسو لپاره پردا تاسو دا کور دی ښه چې په هغې کې ان تاسو باندې بے پردګۍ نه محفوظ یې ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى او مخکار کېږئ تاسو په شان د ښکار کېدو د هغه جاهلیت لومبني باندې جاهلیت اوله د اسلام او د قرآن د نزول نه مخکې چې کوم جاهلیت نو هغې د جاهلیت اوله وي او چې کله قرآن راغی پیغمبر راغی شریعت راغی او اوس هم یو سړی جهالت کوي فحاشي کوي بېدیني کوي دا جاهلیت ثانیه دی ښه دا بیا دویم جهالت شو نو الله تعالی وی د جاهلیت اوله په زمانه کې به ښځې دغه شان د بې پردې ګرځېدې
او خپل د زیب و زینت اظهار به د سړو په مخ کې کو الله تعالی وی تاسو هغه کار چرتهونه کوي ها نه پر رفتار کې نه په گفتار کې نه په جامه کې او نه چې کم دینو هغه یعنی په یو سیس کې هم ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى نګور قران حکیم چې دا تعلیمات پرې خو د امهات المؤمنین په ذریعہ سره ټول امت ته کچری په دې سورۃ الاحزاب په دې آیت باندې هغه عمل وکي نو معاشره به ټول فتنو نه بچي ښه چې بے پردګي نه کوي دغه رنګ خپل आवाज حفاظت کوي نه چې په موبایل باندې کله سکی او یا چې کم دینو هغه یعنی قسمه چې کم دینو زيونو ته بے پردګي سره هغه ته وفي الله رب العالمین پاغي باندې پابندي ولګولا واقمنا الصلاه واتينا الزکاه او تاسو پابندیو کې د مانځل لپاره او ورکې تاسو زکات لرا او تابعداریو کې تاسو د الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تحقیق سره خبره ده بلنه چې اراده کوي الله رب العالمین ليذهب عنكم الرجس چې بوزي الله رب العالمین تاسو نه هغه ګناه لرا الله تعالی تاسو نه دا ګناه ختمول غواړي چې تاسو د وجودونو تاسو د جبو تاسو د غوګونو د ټولو حفاظت یقیني شي الله رب العالمین تاسو دا ګناه او تاسو نه چې کوم دینو دا یعنی عذاب لري کول غواړي اهل البيت ان یا اهل البيت اے دو پیغمبر علیہ السلام د کور اوسیدونکو نو ګور پتاو لګیدل دې کې وړاندې رسو ټول خطاب د پیغمبر علیہ السلام د بیبيانو سره دی نو پتاو لګیدل چې د اهل بیت مصداق اولی چې دی هغه ازواج مطهرات د پیغمبر علیہ السلام نور نسل داغه نوسی حضرت حسن حضرت حسین او داغي لونه مبارک حضرت فاطمه بیبي او نور دام په یعنی اولاد او اطهار کې شامل دي دام چې کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهل بیت دي نو دا روافض او شیعاګان وي چې د پیغمبر علیه السلام لونه او اولاد او نوسی وي دا اهل بیت دي او د پیغمبر علیه السلام بیبيان چې دي دا اهل بیت نه دي نو دا خبره داغي خطا ده او غلطه ده دغه دې کې سیاق نه پته لګي چې یا اهل البيت خطاب دا خدای ازواج مطهرات سره شوی دی اے اوسیدونکو د کور د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ويطهرکم تطهیرا او پاکی الله رب العالمین تاسو لپاره په پاکولو سره واذکرن ما یتلا فی بیوتکن او یاد کئ تاسو ای بیبیانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه شی چې تلاوت کولې کیږي په کورونو تاسو کې الله وی تاسو خو د پیغمبري کور دی هر وخت د قران تلاوتونه به شروع دي او هر وخت باغې کې د سنت چرچا ده نو بس تاسو د قران او د سنت داغه غ تعلیم تعلم نور خلق ته ورکړي ښه په خپلم باغې باندې عمل او نور خلق ته داغه تعلیم چې کوم تلاوت کولې کېږي په کورونو تاسو کې چې آیتونه د الله رب العالمین دي والحکمه یعنی والسنه او هغه سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او احادیث مبارکه دي په تحقیق سره الله رب العالمین چې ده کان لطیفا خبیرا صدق الله مولانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته